کویټه ګلیډیټر د پی ایس ایل لومړنی میچ ګټلی خو په اخر کې د کویټه ګلیډیټر بیټینګ لاین اپ کمپلیټلی ناکامه شو او یو ګټلی میچ یې بایلو. کویټه ګلیډیټر کراچي کنګ سره نن په پی ایس ایل کې میچ و چې کراچي کنګ 181 رنزونه جوړ کړي او کویټه ګلیډیټر ورپسې په چیزینګ کې لومړنو اتو اورونو کې 80 رنزونه جوړ کړل. مطلب په بقایا 12 اورونو کې 100 رنزونه د کویټه ګلیډیټر ټیم جوړ نکړل چې حسن نواز غونته بیټسمن ناکامه، درایل راسو غونته بیټسمن ناکامه، ډیر کم سټرایک ریټ سره حسن نواز، رایل راسو او نور هم خو کلاډیانو بیټینګ ډیر کم سټرایک ریټ سره وکړو او یو ګټلې میچ کویټه ګلیډیټر د کراچي کنګ نه بایلو. کراچي کنګ د پی ایس ایل شروعات ګټ سره وکړو، لومړنی میچ په ښه مارجن باندې وګټلو، کویټه ګلیډیټر ته شکست ورکو. مکمل سکور کارډ باندې خبره کوو، په ټیم باندې خبره کوو، کویټه ګلیډیټر کوم ځای کې غلطي وکړه په هغې باندې خبره کوو، د کراچي کنګ اټیکینګ گیم باندې خبره کوو. نو ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کوي. تاسو له په سکرین باندې سکور کارډ ښکاري. کراچي کنګ لومړنی بیټینګ کړی دی، 181 رنزونه جوړ کړي دي. کراچي کنګ هم ډیر زبردست طریقې سره پاور پلی ولوبوله، 181 رنزونه جوړ کړي، اوه کلاډیانو ټوشل اورونه مکمل وخلی دي جی. کراچي کنګ سره ډیوډ وارنر 22 بال 35 کپتان صاحب ښه اننګز کړی دی، کیپټن اننګز یې کړی دی. ورسره محمد وسیم د دوبۍ اوپنر بیټسمین دی، ډیر جارحانه بیټسمین دی، یو ډیر ښه بیټسمین دی، خو دلته ناکامه شوی 3 بال 0 رنزونه باندې. سلمان آغا بیا ډیوډ وارنر سره سات ورکو او 10 بال 22 رنزونه سلمان علي آغا هم جوړ کړل. ورسره سادبیګ 23 بال 30 رنزونه. سادبیګ نوجوان کھلاڑی دی، خو سلمان آغا چې په ټي 20 کې کم انټینټ شو کوي، لکه دینه مخکې هم سلمان علي آغا په پاور پلی کې ښه بیټینګونه کړي دي. یعنی د بابر اعظم په نسبت باندې که چېرې تاسو د سلمان علي آغا اننګز وګورئ نو سلمان علي آغا اننګز په څه میچونو کې سټرایک ریټ ډېر ښه سټرایک ریټ لري، یعنی دلته هم 220 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. ښه اعظم خان 14 بال 14، ورپسې موین علي 29 بال 48. موین علي په وجه باندې دا سکور 181 ته ورسېدو، ورنه د کراچي کنګ ټیم هم 160 170 کې ګیرېدی شو. خوشدل شاه 8 بال 12، شاهد عزیز 8 بال 8، حسن علي 3 بال 7. د کویټه ګلیډیټر د طرفې الزاري جوزف 4 اوور 32 2 وکټې، ټام کورن 3 اوور 35 ډیر زیات ایکسپنسیو بالنګ ټام کورن کړی دی. احمد دانیال 4 اوور 36 3 وکټې ښه بالنګ یې کړی دی. اکانمي هم ښه ده او وکټې هم ایشتلي دي. ابرار 4 اوور 35 یو وکټه، حسن نواز 1 اوور 10 او عثمان طارق 4 اوور 29 یو وکټه. د اکانمي لحاظ سره ښه بالنګ عثمان طارق کړی دی او د وکټ لحاظ سره ښه بالنګ احمد دانیال کړی دی. ښه بیا ورپسې د کراچي کنګ بالنګ وګورئ او کویټه ګلیډیټر بیټینګ وګورئ. نو کویټه ګلیډیټر سره په بیټینګ کې اوپنرانو سعود شکیل او شامل حسین آوټسټینډینګ سٹارټ ورکړی دی خپل ټیم له. تاسو لموي په اوپننګ کې د ډومنو اتو اورونو کې 80 رنزونه الریډي جوړ کړو، خو بیا په اخر کې ناکامه شوي دي. 25 بال 33 سعود شکیل او شامل حسین 24 بال 52 زبردست اننګز شامل حسین کړی دی. خواجه نافع ناکامه شوی په 9 بالو 3 رنزونه. ورپسې رایل راسو هم ناکامه شوی په 21 بال 25 رنزونه. تاسو لموي رایل راسو او حسن نواز ته تاسو ګورئ 24 بال 19 رنزونه د جوړ کړی دي، یعنی د 100 نه کم سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړی دی. او رایل راسو خیر سټرایک ریټ کم دی، 119 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی، خو رایل راسو لا دومره سټرایک ریټ سره بیټینګ نو کول پکار دی. وی زمونږ په اخر کې بیا هیټینګ وکړو، خو بیا دی وکټې پرې ودی، مطلب بالونه هم ویسټ کړل او ورسره خپل وکټ هم ورکې. نو بیا هغه میچ چې کم دی ښکته بیټسمنانو ته ګران شو. بیا بن میکډرمټ 13 بال 25 د ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی او د ناټ آوټ هم پاتې شوی دی. ټام کورن په لومړني بال باندې حسن علي بول کو، احمد دانیال 3 بال 4، الزاري جوزف 2 بال 3. د کراچي کنګ د طرف موین علي 4 اوور 26 یو وکټه ښه بالنګ کړی دی. میر حمزه ډیر زیات ایکسپنسو ثابت شوی دی، 4 اوور کې 57 رنزونه وکټ یوم نه. حسن علي 4 اوور 27 سلور وکټې، شاهد عزیز 1 اوور 13 یو وکټ هم نه. اډم زمپا 4 اوور 26 یو وکټه. حسن علي موین علي زبردست بالنګ کړی دی. ورپسې اډم زمپا هم ډیر ښکلی بالنګ کړی، 4 اوور 26 یو وکټه. سلمان علي آغا 2 اوور 10 یو وکټه. خوشدل شاه 1 اوور 7. د کراچي کنګ بالنګ لاین اپ چې کم دی ښه بالنګ لاین اپ ته، مطلب سپیشلی سپینرانې چلیدلي دي. موین علي شو، اډم زمپا شو، ښکلی بالنګ دواړو کړی دی. نو کراچي کنګ په 14 رنزونو باندې کویټه ګلیډیټر ته د پی ایس ایل په لومړني میچ کې شکست ورکو چې دا میچ ډیر په اسانه باندې کویټه ګلیډیټر ګټلی شو. خو که چېرې د کویټه ګلیډیټر د طرفې خواجه نافع، رایل راسو او حسن نواز ښه بیټینګ کړی وی، اله که یو بیټسمین هم پکې لږ ښه بیټینګ کړی وی نو بیا ډیر په اسانه باندې دا میچ ګټلی شو. حسن نواز وګوره 24 بالو باندې صرف 19 رنزونه جوړ کړي دي، که پر 24 بالو باندې د 35 رنزونه هم جوړ کړي وي نو دا میچ کراچي کنګ بیا بایللو او کویټه ګلیډیټر به ګټلی و جی. نو دا مکمل سکور کارډ او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.